د شوم دې پړې کټونو راوخاته چې دې زما دې لور ته زویا ماشین په دې سر کې غود په دې ځای باندې او بچی ډاسې وکړ ډاس نو بس یو غوپ شو زه راپاڅېدم معلومه یې الله څه چلو شو بس دې چې په دې کټ په دې لنګه زما بچی راولوېده که نه په دې لاس کې یې ماشین او دا لاس یې په دې بازو رسې کېښود او منډې کړې دي بار ته بل د دڼیان نوم یې دی د تره زوی دی یو نومان دی او یو دلیان دی زوی دوی ولاړو او بیا یې په غولي کې ډزې وکړلې زوی بیا به په دیواله وړېدلي خبر دې نه یم زویه زما د ګل په شان بچی تس نس کړه په څه خبره ماله دې جواب راکړي که نه یا بچیه دا مخ مې شین دی او دا ځایونه مې وهلي دي څه وکړمه یا زما ګوډۍ لورې یا زما ګوډۍ لورې نو ولې زه بېګوی زه خو ډېره زیاته غریبه او فقیره ومه دوی به راوشړلې زویه ما به ویلو خیر دی دا زما لور ده او زما لیورونه دي او زویه ما به د دې په سر ننګ کو دا لیورونو په سر چې زویه که تا ډېره سخته یي به چې ستا خاوند نه وي د کونډې عمر دې تېروي زویه مړه به م په پردو جامو کې پرته وه خویندو ویله کړې وي ما به ویله کولې زویه چې څه دې دې له منګه کړي نه د دوایي غم دوی کم که نه شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او غیرتي باچا دی قدرمنو کتونکو موجود یم د شیرګل سره تړلې سیمه د بدرګي علاقه ده دلته یو ظلم شوی دی یو خورکۍ وجلی شوې ده ډېره په بېدردۍ سره ډېره لوی چا کړی دی جي تکبر یې کړی غرور یې کړی دی او غرور تکبر چې چام کړی نو د هغې انجام دی ډېر خراب وي دغه لوی چا کړی ده څنګه یې کړې دغه خورکۍ وجلې ده اورو داسې چېرې لکه د فلمي اداکارانو په دغه کټو ته ودرېد او فایرنګ یې دومره وکړو چې دغه خورکۍ د ژوند نه لاس ووینځل راغلي د هغوی کور ته سهار وختي دی ځان م رارسولی چېرته چې ظلم وشي نو زموږ د ډیلي خیبر ټیم هلته ځان رسوي هغه چې زموږ سر ونیسي خو هغه ظلم خلاف موږ اواز اوچت کړی همیشه نن هم راغلي دغه مورکۍ ناسته ده دغه مشر ناست دی دغه مور او پلار دي خبرې به ورسره کوو چې یاره دا څه مسله وه د دې خورکۍ قصور سو چې د مرګ ته ورسېده دغه خبره ظلم وشو په هر حال ورځو به چې دې کې ګرفتاري شوې ده نه ده شوې دعوه په چا شوې نه ده راځئ دغه کاکاجي سره اول خبرې کوو دغه والد صاحب بیا دغه مورکۍ کاکاجي دا راته ووایي دا مورکۍ مړه شوه دا څه کیسه وه چا ویستله څوک وڅوک نه دا پوره تفصیل راکړئ بسم الله الرحمن الرحیم دا زما وراره دا لور ما دې وراره له ورکړې وه ښه په خوښه ښه په خوشحالۍ ښه په دغه باندې تقریبا د 12 کاله وشو چې دې مسؤلي چې دا لور زما ناسته وه دې واله او ټکوله او بېزه کوله خصوص خو پیرې راوشړله په دغه ورځ باندې دغه نه 12 ورځې مخکې ما دلته کې زه خو غریب یم شکارانو باغ مې پراته وو د هغې نه مازدیګر رالم او ما ته ټلیفون وکړو چې راشه دا لور دې بوځه او دې دې ځان سره وله که نه وي نو طلاق ورکړم نو ما وویل چې یاره خیر دی زه به سهار لاړ شم دا مې مطلب و چې زه غوسه ده او دا غوسه دې سړه شي شپه پکې تېره شي نو دا د طلاق مونږ چې دی نو دا زمونږ په پښتنو کې لکه ښه خبره نه ده لکه نو ما دغه سره وکړله بس دی نه قلارې زما د چینچۍ وله وکړې را ویلېږي چې لږ ساعته شو دا لور مې راله بیا له 7 ورځې دلته چې وه خو هغه لکه داسې وه چې که تاسو ډېرې په ژوندي مړه وه کینسر یې و په بدن کې ټول زخمونه وو میرګي بیماره وه لکه په ژوندي مړه وه خو هسې هغه ساه وه پکې غړېدله او بس موږ دغسې ځالته کې وو دا زامن مې دلته کې وو لاس ما سوتن واړه زاږم وو دا بلې ګور مې راغلې وه او دا د دې وراره دی زما لکه د دې جنۍ لیورځی دی او دی بس راغی د شپې په کټ ودرېدو دې وکړې په بل دی ولې نه کړې ما په بله دا ټیم څه و جي دا 11 بجې وې د شپې تاسو یې خو یې کوده وی زه یې خو ما دا نور وده او ما په خپله ولیدو دې ولیدو زما بلنګور راغلی ولیدو زه له دې ګناه په چا دعوا کوم ښکاره مخ راغلی ښکاره ټولې جامې اغوستې ښکاره مخ راغلی وم چې سره یو کس سوار ولاړ وه بار دې م پېژندلې دواړه پېژنم نو خبره دا ده چې لکه موږ سره ظلم شوی دی او زیاتۍ را سره شوی دی موږ خو غریبانان یو د چا د جواب دی او د شیرګل تاڼې موږ سره ښه تعاون کړی دی په شپې هم پې چا وقا وواله بیا هم پسې لاړه اوس هم پسې خان کوشش کوي ځي پسې منډې تڼې پسې وایي او خپلې هلې ځلې کوي خو لکه نن سبا داسې چل دی چې د موبایل دور دی
که دی دلته چاپیره کتو کې جوړ څوکي یا بلي ټلیفونه کوي ته وکړي دلته بندړي تاڼې والا ورته وکړي چې یاره چاپه باندې لګي ځان ډړې دی نو زموږ په دې ملک دا یو لوی نقصور دی او انشاءالله ګیر به شي که خیر یې خو زموږ بر افسرانو ته دا خواست دی چې یاره په دې باندې اکشن والي او موږ سره ظلم شوی دی او زموږ د ظلم دا بدل والي او عوامو ته هم زموږ دا تعاون دی چې یاره سوال دی او خاص هم دی او ته که زموږ سره استعمالي امداد کېږي یا نور هوسې رسن کېږي چې خامخا موږ سره وکړي نو ډېر غریبانه دي کوټ هم تاسو وګورئ صحیح د موبایل نمبر خپل ووایي چې دغه کتونکي ته 0344 97 22 351 دا ستاسو نمبر دی دا زما نمبر دی ښه دي ستاسو نمبر به هم چلیږي انشاءالله دغه پښتانه به تاسو سره مرسته کوي او زموږ پولیس ډپارټمنټ هم دغه درخواست دی چې دې کاکاجي سره ظلم شوی دی نو دغه ظلم خلاف به تاسو راوچتېږي اکشن واخلي او دغه سړی به د قانون کټېرې ته بوځي او بیا جج ته هم زموږ درخواست دی چې دله به تاسو ښه سنګینه سزا ورکوئ چې څومره د جرم دی د هغې مقابله کې چې دلته سزا سخته میلاو شي نو سهار له به څوک بیا جرأت نه کوي داسې جرم د چا نه به لور بچې بچنګې د زړه چې کومه ټوکړه ده دا به څوک د چا نه جدا کوي دغه مورکۍ دی راځم دې شم خبرې کوم مورکۍ ستاسو د دې بچنګۍ ګناه څه وه چې داسې مرګ ته هغوی جوړ شوی نه د دې کینسر و د دې میرګي و د دې ګوته نه غوښې تللې وې په تصویرانو کې مې زه اوس تاسو ته ووایم د دې په کور کې یوه زړه اندرور ده کاجی هغې به ورته ویل چې کار کوه چې کار نه کې ډوډۍ بیا نه ورکوله ته روجې زما بچیه دوی په ناره نیولي نه د ماښامې ډوډۍ خوړلې نه د پښمني خوړلې ده که نه دا یې ډېره زیاته تنګه کړې وه ډېر زیات د ظلم د پاسه به یې د دې څه ظلم کو د ده ورېرونه و ده ویل چې زما رور مړ دی زه د هغه مړ رور مخ ته ګورم لوري چې نه ماله راشي نه غلط قدم اوچت کې او نه داسې کار وکړي چې زما سپینه ږیره ده چې ما ته څوک خبرې وکوي به عمر تېروه دوه بچي دي اخر به د خدای کور کړي دی راغی دلته زوی شل پنځه د دې د خاوند 15 کاله نه دوی دلته مړي وکړي غلا وکړي بس ایسته بار واوړي نومونه بدل کېږي بچیه هغه دی راغی دلته یې وسلې واخیستې او سلاګانې او خبرې او برناقه دا عجزه خو نه خلکو ته یې ویلي چې دا خو زما خزانه ده دا خو داسې شوي لکه دا ګوته دی نه ویل چې زما میاندو خویندو ته غوښې خوړي بچیه زما د ګل ښایسته لور وه ماښام مونځ ته د سما او د باغ نه د مازدیګر راغی ناوخته مازدیګر ویل زه اودس چاره دام کوم ده دا موبایل او ټوپۍ کېښودل چې بمبې ته کېناست موږ په پردي کور کې دلته په موبایل یې رنګ راغی مالیه بوډا په دې موبایل دې رنګ دی خو د بار ملک دی دا چل مې وکړ مال زوم دی دی که څوک دی زما بل زوم دی که زوی دی دی څوک دی مال زه خبرې نشم کولی ویل ښه دله ما موبایل ورکړه ده ورته ویل چې لاړ شوی لور دې راوله او که نه یې راولې زما بچي پرېږده او لور لرې طلاق ورکوم ده ورته ویل چې ښه زه زویه سهار به یې راولم په دې کې چې مې کتل دی زما د لور لیچنچۍ کړې وه وراله زما دا لورې په کې یوازې کېنولې وه زما دا لور راله چې راننوته مال اخ نرګس یې ولې ویل بیبي راویشړلې وه مور یې راویشړلې مالي به زویه مه خفه کېږه راځه په ګېډه به مړۍ نړۍ ډوډۍ به خورې زویه په مرجان اسپتال کې تپوس کوي 11,000 روپۍ چانده مې وکړه یو بل راکړه دا مې بیا هغه ډاکټر له عرفان له بوتله بیا به مې راورس پټۍ له بوتله د دې لاس د دې ګوتې نه او د دې خپې زویه دا ځای و دونه د دې نه به یې له غوښې اسخا لر کولې پټۍ به یې له کوله شپه شوه زویه منګه سملاستو دا کټ زما او دې پورې جوخ مې د انګور کټ ورپسې اخوا د واړو او د دې سر ته دغه کټ چې دی رسي جوخ زما دې سر ته زما د دې لور دا کټ دې سر ته پروت و او دوی راغلل راننوتل په دې دوو کټونو 11 بجې وې بچیه زه دروغ نه ویم زه ویده شوې وم دې په دې کټونو راوخته چې دې زما دې لور ته زویه ماشین په دې سر کېښود په دې ځای باندې او بچیه ډاسې وکړه ډاسې نو بس یو غوپ شو زه راپاڅېدم معلومه یې الله څه چلو شو بس دی چې په دې کټ په دې لنګه زما بچیه راولوېده که نه په دې لاس کې یې ماشین او دا لاس یې په دې بازوري سې کېښود او منډې کړلې بارو ته بل د دڼیان نوم یې دی د تره زوی دی یو نومان دی او یو دلیان دی زوی دوی ولاړو او بیا یې په غولي کې ډزې وکړلې
اوس بیا به په دیواله وړېدلي خبر دې نیم اوس بیا زما د ګل په شان بچی تاسو ناست کړه په څه خبره ماله دې جواب راکړي که نه یا بچیه دا مخ مې شین دی او دا ځایونه مې واجې دي څه وکړمه یا زما ګوډۍ لورې یا زما ګوډۍ لورې نو ولې زه بېګوی زه خو ډېره زیاته غریبه او فقیره ومه دوی به راوشړل اوس بیا ما به ویل خیر دی دا زما لور ده او زما لیورونه دي اوس بیا ما به د دې په سر ننګ کو دا لیورونو په سر چې بیا کوم تا ډېره سخته یي به چې ستا خاوند نه وي د کونډې عمر دې تېروي اوس بیا مړه به م په پردو جامو کې پرته وه خویندو ویله کړې وي ما به ویله کولې اوس بیا چې څه دي تېله منګه کړي نه د دوایي غم دوی کم که نه اوس بیا زه به ولاړه وم او زما د لور نه مې په هسپتال کې غوښې لټکولې ولې او داسې جوړه مې ورکړې وه خپل ځان ته وګوره بچیه روغه رمټه مې ورکړې وه زیوه ولې به څه خبره خو زه بېوسه ومه ما سره دې دوی ویل چې دا ناجوړه ده او کار نشي کولی په کار په وجه دوی په قرآن درته داسې لاس ږدم ویل چې دا کار نشي کولی خور یې ورته ویل په کور کې زړه ښځه ناسته ده سړی بیا اوسه وجلې وې زوی زما لور ده ما به خپله لور که راوړم یو که دوی ته مې پرېښوده نه توره ګونه او نه سپینه صرف ویل دا کار نه کوي د دې داسې زلموټۍ غونته کې زوی دی د 12 کالو دی که رسول دی او یوې د هغه نه مشره لور د دې لیک خور ویلي د دې زما د دې لورې اندرور چې دا لیک زلمی دی او پلار به یې پیسې رالیږي او ما به د کوره وشړي چا نه ده کړې نو ما به د کوره وشړي او بس دا خو به پیسې دله رالیږي راشه چې دا مور یې ورکه کړو دا واړه دي زما لور مړه وه زما بچیه غم ته یې نه را پرېښودل واړو چغې سورې والې هلته یې اوبه چې که نه اوس هم هلته دي غم له چا په ذمهوارۍ راوستلی وه مور باندې را پرېوتل خو چغې سورې والې بیا د هلته د دې خلکو نه تپوس کوي او زیاد دې نه بیا په زور بوتللې یو خو ظلم یې که نه دا ظلم یا زیانو د ظلم د پاسه ظلم دی ټول نه مخکې به زه مرم یا زما څه د حکومت او پولیس او زما نه هېرېږي زما څانګې وانګې لور وه تا دې خدای وساتي دغه شانته وه که نه بچیه یا زیات دې ډېره خوښې مې دي تاسو چې کیمره بنده کوئ نو زه درته یوه خبره کوم یا زما بچیاړه مې یا زیات دوی ته د سزا میلاو شي زه د دوی نه سزا غواړم خو لکه زه خفه خاص په دې باندې چې دا په اوږدو باندې ویشتې نو په دې زه ډېر زیات خفه یم ویشتلې دې بیا خو چې لکه داسې نه چې سړی هغه پړه کې څه وایي چې زه د پلار ویشتم د ورور ویشتم د مور ویشتم خو په اوږدو دغه په اوږدو لاړه ظلم دی نه کوم انشاءالله تاسو ته به انصاف میلاوي الله به خیر کړي مور الله به خیر کړي صبر وکړئ کتونکو دغه د مور دغه سلګۍ دغه جړه د ریاست پاکستان نابع د خصوصا دغه ادارو نه چې کوم سټیک هولډر دی په لاس کې اختیار دی ریاست چلی ریاستي ادارې دي د قوم چې کوم محافظ دی هغې نه دغه یو سوال کوي چې زما د لورکۍ قاتل تر نن تاریخه پورې گرفتار ولې نه شو نن 4مه ورځ ده په دې کور کې دغه ماتم دی چې کوم ورور زموږ راځي د میډیا د لارې د سوشل میډیا د لارې دوی اواز ډېرو چینل اوچت کو خو 4مه ورځ ده او دلته دغه قاتل نه دی گرفتار شوی زما چې کوم ریاست کې ناس خلک دي چې کوم ادارې دي کوم دغه سټیک هولډر خلک دي هغې ته دغه ریکویسټ دی چې بل ورځ چې کوم 9 مای باندې کوم نقصان شوی پاکستان کې چې کوم توړ پوړ شوی د هغې چې کوم کسان دي هغه تاسو گرفتار کړي دي تاسو د هغې پہچان کړی د سوشل میډیا د لارې د هغې پہچان دغه کسان خو معلوم دي ښکاره دي کور معلوم دی نښه پتې دي تاسو له درکړې FIR شوی خو تر نن تاریخه پورې دغه گرفتاري تاسو ولې نه ده کړې ځکه دا کاکاجي غریب دی داسې مرسته وکړئ دغه چې د دوی کوم قاتلان دي کوم د دوی قصوروار دي کوم مجرمان دي دغه د قانون په کټېره کې ودروئ او سنګینه سزا ول ورکړئ چې په روان وخت کې څوک د داسې ظلم سوچ هم نشي کولی نو کتونکو په سکرین چې دغه کوم نمبر چلیږي دغه د دې کاکاجي دی دغه والد صاحب دی غریبي دا غربت دی ډېر زیات په دې کور کې بېوسي ده د ګټې وټې څوک نشته دغه سپین ږیری کاکاجي دی د سره ستاسو ملاتړي ضروري ده اوس په دې کې تاڼې تحصیلونه دي منډې ترړې دي نو دغه کې تاسو پښتانه به د دوی سره مرسته کوئ په دغه نمبر به د دې کاکاجي سره رابطه کوئ زما امید دی چې تاسو پښتانه به ټول موږ سره په دغه پروګرام کې مرسته کوئ د دې کاکاجي ملاتړ به جوړېږي چې د دوی دا کیس مضبوط شي او دغه مجرمانو ته سخت نه سخت سزا میلاو شي کاکاجي اخره کې څه وایي
بس نور به څه ووایو خدای ته به یې پرېږدو موږ خو نور څه وس نشته دی بس الله دې ووایي آمین. الله ته به یې پرېږدو بس آمین. زما نور وس نشته دی زما دونه وس نه دی شیرګل ته لاړ شم چې تانګاټ دې کوم شیرګل ته راشم ښه نور وس مې نشته خو به زه به خدای ته پرېږدم خدای دې ووایي بس خدای سره خپل دغه وکړي زه به څه وکړم. الله دې خیر کړي ان شاء الله تاسو ته انصاف ملوي. کور نقشم والے بالکل بالکل کتون کې کیمرامین به دا کور هم تاسو ته وښیي په دې کور کې بې وسي دا دغه کاکاجي پردی دیالي مزدوري کوي او بس سپینه ګیره دی اوس په تاڼي تحصیلونه یې بلا منډې ترلې به یو خو د کور نه به چنګۍ لاړه د غړو ټوکلې لاړه په کور کې غم دی ماتم دی پریشانی ده بل دغه پیسې به لګي تاڼي تحصیلونه کې نو مرسته به د کاکاجي سي ضرور کوئ د دې کور حالات ډېر زیات خراب دي د همیش په شان بیا هم د پښتنو نه غوښتنه کوم چې د دې کاکاجي ملاتړ جوړ شي د دې کاکاجي ملاتړ جوړ شي په ورځ د قیامت به موږ تاسو ټولو نه تپوس کېږي دا امتحان دی ازمیښت دی په دې کاکاجي باندې په چاپېرچل کې په هغه خلکو چې کومو سره مال حال دی د دې دنیا چې کومې وسایل دي د هغې نه پوره دي نو د دې کاکاجي سم ملاتړ وکړئ چې په ورځ د قیامت هم الله ته غاړه ازادي تر بل پروګرامه پورې خپل کوربه جلال ساتي سره د کیمرامین تلاوت شاه اجازه ورکړي ښاد آباد او بریالي اوسئ الله